السلام علیکم ورګورو هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوشحاله یئ. زه د نن نه یوه سلسله شروع کوم. دا سلسله د حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه د خلفاو په باره کې ده. انشاءالله تعالی کوشش مې دی چې په نمبر به د ټولو خلفا د حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه تعارف کوم او د هغوی په ژوند باندې به پروګرام کوو. نن چې زه تاسو سره د حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه د کوم خلیفه پیژنګلو کوم، د دې شخصیت سره تعارف محتاج نه دی. هغه دی فتح ګل بابا رحمت الله علیه. د فتح ګل بابا رحمت الله علیه مزار د حضرت کاکا صاحب نه جنوب طرف ته د نظامپور په لار باندې په کوهاټ کې د نیلاب په علاقه کې واقع دی. په شنو چوتو غرونو منځ کې یو وړه غوندې ښایسته سرسبزه وادي ده. په دې کې د فتح ګل بابا رحمت الله علیه مزار دی او ښایسته وړوکی غوندې جومات او لنګرخانه ده پکې، او په مزار یې هر وخت د زایرینو رش وي او دلته یو عجیبه سکون سړي ته ملاویږي. فتح ګل بابا رحمت الله علیه اصلي نوم چې کوم وړو هغه فتح خان و او د لیک لوست نو زده کړی. عام ناخوانده کس و، خو د خپل شیخ قطب الاقطاب حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه خدمت پې ډېر راستۍ سره کولو. ویلی شي چې یو ورځ کاکا صاحب رحمت الله علیه تشریف راوړو نو د لنګر دپاره چې کوم خادمونو د لرګو ګېډي راوړي وو، په هغې کې یو ګېډی د ټولو نه غټ و او ځان ته بېل پروت و. کاکا صاحب رحمت الله علیه تپوس وکړو چې دا ګېډی چا راوړی دی. په هغه موجودو کسانو کې یو کس ورته وویل چې دا ګېډی فتحګي راوړی دی. د فتحګي نوم چې واورېدو د کاکا صاحب رحمت الله علیه په تندي کې ګونځې راغلې او د ناراضګۍ اظهار یې وکړو او ویې فرمایل چې فتحګي نه فتح ګله، تاسو ته څه پته ده؟ دا فتح ګل چې دی دا طالب مولا دی. طالب مولا یعنی د الله په طلب او د الله په رضا پسې ګرځي. فتح ګل بابا رحمت الله علیه الفاظ د هغوی د خولې مبارک نه د کاکا صاحب رحمت الله علیه زوی حضرت حلیم ګل بابا په خپل کتاب مقامات کتبیه کې نقل کوي چې فتح ګل بابا فرمایي چې ما چې د ځان په باره کې د خپل شیخ د خولې مبارک نه دا الفاظ واورېدو نو زه ډېر زیات شرمنده شوم چې چېرته زه او چېرته د خپل رب د رضا طلب خو سمې ونه وي. دې واقعې نه څو ورځې پس بیا کاکا صاحب رحمت الله علیه وفات شو. د کاکا صاحب د رحمت الله علیه د وفات په درېیمه ورځ باندې فتح ګل بابا رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته یې په باطني طریقې سره ظهور وکړو. کاکا صاحب رحمت الله علیه د ما مخې ته حاضر شو او په ما باندې ډېره مهرباني وکړه. هغې سره د ما د ژوند حالت بدل شو او کاکا صاحب رحمت الله علیه ما ته حکم وکړو چې د دې ځای نه 13 کوس یعنی تقریبا 40 کیلومتره جنوب طرف ته د نیلاب په غر کې یو مقام دی چې هلته لاړ شه او هلته کې ته مراقبه وکړه او چیله کټه وکړه. او دا مقام چې دی دا ډېر په تنهایي کې دی، په تورو غرونو په منځ کې دی او ځان ته یوازې. کاکا فتح ګل بابا رحمت الله علیه چې زه روان شوم د خپل شیخ په حکم باندې او هلته لاړم او هلته مې ځان ته یو ځای خوښ کړو، هلته کېناستم. خو شیطان و د ما په زړه کې قسمه قسم وسوسې پیدا کولې چې کېدای شي که داسې د شیطان چال وي چې دې کې حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه دوباره ظهور وفرمایلو او ما ته وویل چې فتح ګله د هغه کس سره څوک برابري کولی شي د چا وکیل او کفیل چې الله تعالی خپله جوړ شي. پس چې دا مې واورېدل د خپل شیخ د خولې نه نو بیا مې هغه ټول شکوک و خدشات لرې شو او کم و بیش 7 کاله مې په دغه غار کې تیر کړل. په دې 7 کالو کې به زه اکثر بیمار وم او قسمه قسم بیمارۍ په ما باندې تیرې شوې. په دې بیمارۍ کې فتح ګل بابا رحمت الله علیه فرمایي چې د ما حالت په یو ماشوم غوندې و، څنګه چې ماشومه څه موده پروت وي د کېناستېدو توان نه لري، بیا ورو کینی بیا ورو روان شي، نو دغسې زه هم څه موده بلکل پروت وم، حرکت مې نه شو کولی. بیا لږ طاقت راکې پیدا شو، کېناستم او بیا ورو روان شوم. په دې 7 کالو کې تر 3 کالو پورې په ما باندې د حال غلبه وه.
او حضرت شیخ کاکا صاحب رحمت الله علیه بار بار ما طرف ته توجه کوله، قسم ماران لړمانان او شوبله کې دا براتلې او زه به یې چلم، خو نه به ما هغه خپله مړه کول او نه به ما بل چاته اجازت ورکولو چې دا مړه شي. هغه چې به زه وچیچلم نو ما به الټی وکړي او په الټو کې به د هغې زهر الله پاک زما د وجود نه لرې کړل. او دغسې دا امتحانات په ما باندې تېرېدو. یو ورځ یې چې ډېر خطرناک مار چې کالاناګ ورته ویلی شي، کتابونو کالاناګ لیکلی دی، هغه رالو او چې ما په کوم ځای کې سجده لګوله هغه د سجدې په ځای کې کېناستو. نو دې فتح ګل بابا رحمت الله علیه د مار څه پروا ونه ساتله او سجدې ځای ته ټیټ شو. دغه مار د فتح ګل بابا رحمت الله علیه د سجدې د لګېدو نه مخکې د هغه ځای نه اخوا شو. بیا چې فتح ګل بابا رحمت الله علیه جلسې ته اوچت شو نو بیا هغه مار رالو او هغه د سجدې په ځای کې کېناستو. او فتح ګل بابا رحمت الله علیه د الله نه سوا نه د چا نه یېرېدو، نه یې څوک په خاطر کې راوستو، نه د چا په باره کې څه سوچ کولو. بیا لاړو بې دړکه او سجده یې ولګوله. هغه مار بیا د سجدې د ځای نه اخوا شو او د فتح ګل بابا رحمت الله علیه د خلوتګاه نه بهر لاړو او ووتو. لکه څنګه چې د قرآن پاک ته یو آیات مفهوم دی چې کوم خلک ایمان مضبوط کی او نیک عمل کوي نو الله د هغوی دپاره د ټولو مخلوقاتو په زړه کې مینه پیدا کړي. نو همدغه رنګ الله پاک د فتح ګل بابا رحمت الله علیه دپاره په ټولو ځناورو په زړونو کې او د ټولو مخلوقاتو په زړونو کې مینه واچوله. تر دې پورې کتابونه لیکي چې موزي، زناور، ماران، لړمانان به بیا راتلل او دغسې زمري، پړانګان، لیوان او فتح ګل بابا ته به یې څه نقصان نه رسولو. نو ورو چې دی نو خلک د فتح ګل بابا د حال نه خبر شول چې دا ډېر لوی ولي دی. بیا به خلک ملاقات ته راتلو او هغه کسه چې لیک لوستې نو زده کړی بیا به یې د خلکو رهنمایي کوله او د فتح ګل بابا رحمت الله علیه په توجه سره به د هغوی د ژوند حالت بدلېدو. الله پاک دې موږ د دغه بزرګانو په وسیلې سره نیغه لاره نصیب کړي او خدای مو د ګمراهۍ نه په امان کړي. والسلام.